نو دوی په خپل تقریر کې ویل چې ان شاء الله آینده وخت په موږ په ټول پاکستان باندې یو تنظیم جوړو. یو کشر باندې سم مسله راغلی وه، موږ په ضلع کې هم چانده وکړه، موږ ته د عدد ضلعو نه هم چانده میلاو شوه. ایون دا 2 ځله زه خپله نشنل اسمبلی ته سپیکر صاحب وغوښتمه. نو ته ماته دا ووایه چې یو انسان د بل انسان خدمت کوي او هغه ته په سپک نظر ګوري، نو په دې دواړو کې کم یو سړی سپک شو؟ هغه سړی سپک شو چې څوک موږ ته په سپک نظر ګوري. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به ملګرو وي، په اتفاق کې برکت وي. کله چې اتفاق وي نو هر څه کېږي. دلته یو پروګرام را جوړ شوی دی، دلته کې دغه غرونه راغونډ شوي دي او یو مینه محبت دی په دې ځای کې. دا پروګرام د څه دپاره را جوړ شوی دی، د دوی مقصد څه دی؟ راځئ د دغه غرونو سره خبرې کوو. چېرته ځای مو ویډیو د اخرې پورې وګورئ. ښه ملګرو، دلته را سره دغه ورور ولاړ دی، خپل تعارف هم په خپله باندې وکړي، د دې پروګرام حوالې سره به هم خبره وکړي. ډېره زیاته مهرباني د ټایم د راکولو او د دې ملګرو سره خپل تعارف وکړو او د دې پروګرام په حواله سره لږې خبرې وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو چې کوم دی نو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې په شارټ ټایم کې چې کوم دی تاسو موږ د ټایم راکړو او زموږ د پروګرام چې کوم دی تاسو راغلي، نو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. او تعارف به زه خپل وکړم چې کوم دی نو د تحصیلي تحفې نایب صدر یم، اشفاق دی وکې تاسو مخاطب یم. بل زموږ د پروګرام چې په کومې حوالې سره شروع دی نو په هغې کې چې کوم دی نو الحمدلله زموږ چې کوم د تحصیلي تحفې عهدهداران ملګري دي، نو د هغوی د محنت په وجه باندې چې کوم دی نو الحمدلله موږ ته نن د هغې سیله میلاو شوله. په هغې کې چې کوم دی نو موږ ته د ضلعي سیټ هم میلاو شو او د تحصیل په سطحه باندې چې کوم مرکزي سیټ دی نو الحمدلله هغه هم چې کوم دی نو موږ ته میلاو شو. نو په دې چې کوم دی زه د خپلو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم، دوی چې کوم سټرګل کړی دی، چې کوم محبت کړی دی، کوم مینه کړې ده، کوم خلوص یې کړی دی، کوم محنت یې کړی دی، الله جل شانه د دې صله دې د دین په دنیا باندې ورکړي او الله جل شانه دې زموږ نه هر هغه کار واخلي چې موږ نه پرې الله راضي شي. بل چې کوم دی زموږ د تحصیلي تحفې صدر لیکه صاحب هم چې کوم د دې وخت کې ولاړ دی، نو زموږ چې کوم د ضلع مردان نه کوم مشران راغلي نوي زاده صاحب دي، نو هغې هم دې راغلي چې په دلته کې په تحصیلي تحفې کې چې دا کوم پروګرام سټارټ دی نو دا په د سرټیفیکیټو په لحاظ سره سټارټ دی. انشاءالله موږ چې کوم دی په ضلع مردان کې چې څومره ملګري دلته کې هغه به دلته کې سرټیفیکیټ میلاویږي. نو د دې په حوالې سره چې کوم دی ملګري د پروګرام راغلي دي، نو دلته چې څومره مېلمانه راغلي د دوی هم ډېره شکریا ادا کوم او خاص کر بیا په اخر کې چې کوم دی نو د شیشې په تور چې کوم ویډیو کېږي نو د دوی هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم. ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، والسلام. हर मसाइल हल करने में अपनी तमाम तवानाइयाँ तंजीम के इज्तिमाई फैसलों मुकम्मल तौर पर पासदारी करूँगा और तंजीम के मफादात को मुकद्दम रखूँगा और ऐसी किसी सरगर्मियों का हिस्सा किसी सूरत नहीं बनूंगा जिससे तंजीम या मुल्क खुदादात के कवानीन के नुकसान हो. अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो. आमीन या रब्बुल आलमीन. ښه ملګرو، دلته را سره دا بل ورور هم ولاړ. ډېره زیاته مننه پروګرام نه راله ټایم راکړو. تعارف د دې ملګرو سره وکړئ. جی زه ډیپټي سیکرټري اطلاعات ریاض احمد دې ټایم کې تاسو مخاطب یم
ډېر ډېر شکرګزار یم ستاسو چې تاسو خپل قیمتي ټایم مونږ له راکړ او په د دې په وساطت باندې به زموږ ملګرو ته هم نور باربر بیوټیشن ویلفر اسوسییشن چې څومره کسان دي هغوی ته هم د دې شیشه په مخامخ چې کوم خبرې کېږي هغوی ته به ورورسي. نو د دې منشور خو دا دی چې یووالی دی، دا یو اتفاق دی، یو اتحاد دی. زه به نورو تاجرانو ته چې کوم زموږ سره اتحاد کړی دی د هغوی ته هم چې کوم دی نو په پروګرام کې د راتګ دپاره ډېر ډېر هرکلی وایم او ډېر شکرګزار یم ستاسو هم چې تاسو رالی او دا یو اتفاق دی، یو اتحاد دی. دا د دې چې کوم دی نو یو اصل پیغام دی زموږ ټولو میډیا والا ته، ټولو خلکو ته، ټولو مرګرو ته چې راځئ چې سره یو شو پښتنو، ګنې وار په وار ورکېږو پښتنو. دا کمیونټي او دا اتفاق او اتحاد دی زموږ مخ په وړاندې باندې الله نورم دغه شانتي بوتلی کي. ستاسو ډېره ډېره مننه رباني. مړه غرور خبرې چې تاسو واورېدې څنګه چې د یووالي خبره وکړه نو چې چېرته اتفاق وي نو تاسو له به زه مثال د یو کور درکمه چې کله یو شپږ ورونه یې په کور کې او هغوی په اتفاق وي نو د کلي علاقې چې کوم خلک وي نو یاره د دوی سره مه چیړئ، د دوی اتفاق ډېر زبردست دی. خو چې کله یو شي نو ورک شي. راځئ چې دغه شان اتفاق او مینه محبت خور کړو. ښه ملګرو کوم وروڼه چې را سره ولاړ دي نو د دې تنظیم عهدیدار دي، دوی له عهدې میلاو شوي دي. د دوی نه به د عهدو په حوالې سره تپوس کوو ځکه ملګرو چې عهده سنبالول دا هم ډېر زیات ګران کار دی. د ملګرو سره لږ تعارف وکړئ او آیا څنګه تاسو منتخب شوئ چې تاسو له عهده میلاو شو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم. نوید صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه. نو ستاسو ډېره ډېره شکریه ادا کوو او دا خو چې کوم دی زه په خپله لیاقتي خبرې کوم د تغبۍ نه. زه په خپل اجام والا چې کوم دی نو تاسې تغبۍ صدر یم او دا پروګرام چې کوم دی زموږ دې باره کې چې کوم دی دا زموږ دا وروڼه چې کوم دی زموږ د اتفاق جوړ شي او اتحاد جوړ شي په دغه باره کې. ملګرو شکیل بھائی را سره هم ولاړ دی، دوی سره به هم یو دوه خبرې کوو. شکیل بھائی ستا هلې ځلې سپټ پناه نه دي ځکه چې کله دا پروګرام منعقد شو نو د میاشت مخکې نه زما سره په رابطه کې نو د دې تنظیم دپاره خپلې چې کومې هلې ځلې دي، کومې خپلې منډې تړلې دي هغه د ملګرو سره شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه خو اول شو نوید صاحب زه ستاسو شکریه ادا کوم چې دومره زما په یو رنګ باندې تاسو رالی او بیا دا زمونږ دا تنظیم دی نو دا منډې تړلې مونږ د څه لالچ دپاره نه وه خو دا به زمونږ دې دپاره وو چې الله پاک زمونږ دا ورورولي او د اتفاق او د اتحاد دغسې قایم او دایم ساتي. ها ملګرو دا چې کوم دي نو دا هغه وروڼه دي چې یاره بې لالچه بې تنخواه د دې تنظیم دپاره منډې تړلې وی. که دغه وروڼه راغونډوي خو په دې سوچ یې راغونډوي چې یاره مینه محبت نور هم سیوا شي. که د دې تنظیم دپاره منډې تړلې وی خپله خوله وباسي نو سوچ یې دا دی چې یاره دا تنظیم زموږ د ورورولۍ چې کوم راغونډېدل دي چې د دې یو ذریعه وګرځي. حالانکې دوی خو تنخواګانې نشته، دوی چې دومره غټ عهده په خپل سر باندې اغوستې دومره منډې تړلې والي دی د خپل کور دپاره موهلی شوي، دی د خپل خاندان دپاره موهلی شوي ځکه مصروفیات ډېر زیات سیوا دی چا سره ټایم نه وي. خو د دوی هم دغه سوچ دی چې یاره مونږ هغه چې کوم اتفاق دی برقرار وساتلی شي. ملګرو دې وخت کې یو بل ډېر زیات معزز ورور چې کوم د ضلعې په سطح باندې صدر هم دی
د دوی نه هم تپوس کوو د دې پروګرام په حوالې سره ډېره زیاته مننه د ټایم د راکولو. څه به ویل غواړئ د ملګرو سره خپل تعارف هم وکوئ د دې پروګرام حوالې سره به څه ویل غواړئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نوید زاده دی، د ضلع مردان د باربر اسوسییشن صدر یم او د KPK جنرال سیکرټري یم. د پروګرام حوالې سره دا دی مونږ ځای په ځای په زمونږ چې کوم تحصیلونه دي زمونږ سبواټ دي په هغه ځای کې مونږ ځای په ځای دا پروګرام منعقد کوو چې یاره زمونږ د خلکو کې اویرنس پیدا شي. څنګه چې لکه زمونږ نور قومونه دي، نور پېښور خلک دي او هغوی کومې هلې ځلې کوي په عام زندګۍ کې د خپلو وروڼو بایګانو دپاره. مونږ وایو چې یاره دغه شان زمونږ د حجام برادري چې ده دم د یو بل ملاتړ جوړ شي. الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ تقریبا د 2 کاله د تنظیم پوره شو. په دې کې د الله لاک لاک احسان دی مونږ په دې جوګه شو چې زمونږ په ضلع مردان کې مرکزي دفتر هم شته. زمونږ خپل ورور بهیله چې کوم دی قرض حسنه ورکوو، مونږ خپل یو ورور به یې ښکته نه غورځوو که هغه باندې څه غټه مسله حادثه بیماري راشي لومبې موږ خپلو کې کوشش وکړو چې یاره دا حل شي. که فرض که زمونږ نه باقاعده مونږ د هغه دپاره چنده هم کوو چې یاره زمونږ دا ورور به که د بیماري یا که د څه غټه حادثه چې دی د دې نه بچ شي الله جل جلاله د دا مسله په خپلو قدرتونو. او آیا جی دا ولې اخر څنګه ذهن ته دا خبره راغله؟ ځکه چې ډېر داسې هغه شته دی که نه پیشې شته دی خو د هغوی نه خو څه تنظیم شته نه داسې څه خاص اتفاق شته. ستاسو د اتفاق ته مو الله زه نن ډېر زیات خوشحاله شوم چې یاره ماشاءالله دومره محبت. نو آیا په څه سوچ باندې او څنګه آغاز د دې خبرې وشو؟ مهرباني زه خو وړومبی ستا شکریا ده چې تا دومره خال پال سره مونږ یاد کړو، زموږ پیشه دې یاده کړه. اصل کې کله چې پیله لاکډاون راغی د کرونا چې کوم هغه پیله لهر راغی د الله پاک د طرفه کوم عذاب رال نو وړومبي پابندي چې کوم دی په هوټلو زمونږ په دې کار باندې ولګېده. نو که تاسو سوچ وکئ نو زمونږ دا خلک ډېر زیات کمزوري دي، یعنې چې کله مزدوري وکړي خو وګټي که ونه ګټي نو بس بیا دغه شان حل دی. نو په دغه وجه باندې زمونږ باربر ته ډېرې غټې مسلې رالې. نو مونږ په دې وجه باندې پوري طور باندې زمونږ نوی اډه کې یو میټینګ وشو او ملګري م راکال کړو. هغوی بیسیکل د تنظیم د بازار دپاره جوړو چونکې کله زه لاړم رای استعمال شو ما خپله مشوره ورکړه چې بهی څنګه اډه کې مسله ده داسې زموږ په ضلع کې ورال زموږ وروڼو بایګانو ته نو الحمدلله ثم الحمدلله هغه ورځ شوه دا ورځ شوه چې بس موږ په منډه شوي د دې خپلو وروڼو بایګانو هر قسمه ممکنه تعاون کوو کوشش کوو او موږ سره الحمدلله په ضلع کې داسې خلک را پیدا شو چې هغه زموږ نه هم زیات قابل دی. نو په دغه وجه باندې زموږ الحمدلله تنظیم چې کوم دی 51-52 سال پس چې کوم دی په 28 فروری باندې زموږ په ضلع مردان کې علمبرداري شوه صوبې او په هغې کې زموږ د ضلع مردان نه 2 مشران واغسته، یو سینیر نایب صدر یو جنرال سیکرټري. په د 51-52 سال کې چې کوم دی زموږ په آل پاکستان کې رجسټر تنظیم و زموږ په صوبو خو د هلو ځلو نه کولو په وجه د اتفاق د ورورولۍ نه کولو په وجه باندې موږ ته پکې څه حاصل شوی نه و. اوس الحمدلله څنګه ما په خپل تقریر کې زموږ یو کشر باندې څه مسله راغلې وه موږ په ضلع کې هم چانده وکړه، موږ ته د ادر ضلعو نه هم چانده میلاو شوه. ایون دا 2 ځله زه خپله نشنل اسمبلی ته سپیکر صاحب وغوښتم. زه ستاسو د چینل په وسادت باندې سپیکر صاحب اسد قیصر صاحب خصوصي شکریا ادا کوم چې موږ ته کومه مسله راغلې او په هغې کې هغه زه 2 پیرې وغوښتم. موږ ته د زکات د بیت المال او ایون چې کوم سوشل ویلفیر والا کوم مشران هغوی موږ سره کینولو. نو دا زما دپاره زما د برادرۍ دپاره ډېر فخر خبره ده. څه به ویل غواړئ هغه خلکو ته داسې هم خلک شته دی چېرې ډېر په کمزوري نظر باندې دې پیشې ته ګوري نو هغوی له به څه پیغام ورکوې؟ هغوی ته خو زه دا پیغام ورکوم چې یو سړی په خپله د کورنۍ نه دروند وي نو هغه به چې کوم دی بل سړي ته په سپک نظر نه ګوري او چې یو سړی الله پاک سپک پیدا کړي د هغه په نظر کې هر سړی سپک وي. الحمدلله زمونږ خلک چې کوم دی د مخلوق خداداد د کائنات د شاهزاده د انسان د ټول کائنات الله پاک د انسان دپاره پیدا کړی دی او د دې انسان خدمت چې کوم دی نو هغه زمونږ د باربر شاپ والا کوي. نو ته ماته دا ووایه چې یو انسان د بل انسان خدمت کوي او هغه ته په سپک نظر ګوري نو په دې دواړو کې کم یو سړی سپک شو؟ هغه سړی سپک شو چې څوک مونږ ته په سپک نظر ګوري. مونږ الحمدلله خپل تن من او جان د خپل وروڼو بایګانو کم چې زمونږ نور لکه تاسو والی په معاشره کې مونږ سره کم زمونږ ملګري یا مونږ د هغې انتهایي ریسپیکټ کوو او داسې خلکو ته دا میسیج ورکوو چې
چې تاسو کو د حجام برادرۍ تاریخ وکړو نو ان شاء الله زه ما چې د خلکو ته به ډیر په عزت په نظر سره وګورم. ډیره زیاته مننه دغه ملګرو د ضلع صدر صاحب چې ډیره زیاتې ګټوري او ډیره زیاتې قیمتي خبرې وکړې. بل اهم خبر ملګرو دا دوی په خپل تقریر کې دا خبره وکړه چې د یو معمولي غوندې ټولګي نه مونږ آغاز کړی. الحمدلله د ضلع په سطح د دوی چې کوم ارادې دي ما چې دلته د دې وروڼو کومه جذبه وکړه نو دوی په خپل تقریر کې وویل چې انشاءالله آینده وخت به مونږ په ټول پاکستان باندې یو تنظیم جوړو. نو دغه شان ورورولي دغه شان محبت اوس دلته چې کوم پروګرام له ملګري نه دي راغلي یا ګیلمن یا تاسو نو هغه ملګرو ته بس پیغام ورکړه ځکه تاسو دومره مهنت وکړو د هغه مردان نه راغلي او د دې ځای نږدې خلک به هم دې پروګرام له نه راغلي. زما هغه مرګرو سره ته دا پیغام دی چې به خپل د رونو بایګانو سره دی وګه په وګه ودرېږي. دا رونه بایګان د دې لپاره هر قسمه ممکنه کوشش کوي आवाज اوچتي سبا الله دې نه کې په دې باندې سم مسله را روم دا رونه بایګان به وته ولاړي او دی به مونږ راغواړي. خو د افسوس خبره ده چې لکه مطلب دا ما چې څنګه سٹارټ کیو چې مونږ د اویرنس پیدا کو نو دغه خلکو ته پته نشته یا د نورو خلکو په دغه کې غیر راځي چې مړه په تنظیم سکه او دې سره ودرېږي سلا دی له چانده ولې ورکه چوټي ولې کې الان کې دې سره د سټانډرد په خپل باندې اوچتيږي. والله جل جلاله دې غیله مال ټول لاره عمل کولو توفیق. اخر کې بدل د چې کوم ملګری راغلی او تاسو دغه محبت ما مو کوته زم ډیر زیات خوشاله شوم. دې ټول ملګرو ته به څه پیغام ورکړي؟ زه اخري کې د خپل ورونو بایګانو ته دا پیغام ورکوم چې څوک د بل انسان د پاره د ترقې د پاره داغه د پاره مهنت کی کوشش کی الله رب العزت اغله عزت ورکي اغله په هر میدان ګټه ورکي. څنګه چې زمونږ دلته تاثیر تغبه ته لکه زمونږ چې تنظیم جوړ کړو زمونږ د حجام برادرۍ دلته نائب صدر شو اوس د پوره ضلع زمونږ د حجاب برادرۍ نائب صدر سوم چې کوم دی دا اشفاق علي شو. یو سړی مهنت کوي د بل لپاره ګټه الله پاک غله ورکي او داغه پوزیشن په هر میدان باندې اوچته. ډیره زیاته مننه ملګرو دغه غرونو خبرې چې تاسو واورېدې د دې خپل ویډیو په وساتت د دې دومره ښایسته پروګرام په وساتت دغه یو وړوکی غوندې پیغام دوی انټرویو کې دا خبره وکړه چې رز د تختبۍ چې کوم ځای دی نو زمونږ د دې تنظیم نه میډیکوز والا هم متاثره شو یو تنظیم جوړ کړو. نو داسې چې څومره هم پیشاورانه خلک دي نو هم په دې به ستاسو هغه مینه محبت سیوا کیږي هغه ورورولي به سیوا کیږي. نو کوشش وکړئ چې په هر ځای کې که په محله وي که په علاقه وي که په ښار وي تنظیمونه جوړ کړئ. دې سره به ستاسو مینه محبت هم سیوا کیږي. دې سره به ستاسو ته چې کومې مسلې راځي نو هغه به په اتفاق باندې حل کیږي. چې چېرته مې مانوي ارماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. تاسو زما په دعاګانو کې هر وخت د لوی الله امان.